والرابع أن يكون مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من مخرج فرز من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه فإن استقام فبها. وهذا في سورة واحدة وهي يكون للزوجات الربع والباقي بين أهل الرد أثلاثا كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم. فجدا باب الرد من پرون ویلیو بدی کی درے ابحاث تھی. یوم در رد تعریب کڑے ہو رد ویلی کی بلغت کی واپسی تا او پہ اصطلاح کی کلچی مخرج غٹ شی پہ حصو باندی حصی کمی شی د مخرجنا نبے د حصو موافق مخرج جوڑول یاد سی وایا کلچی دی ترد ویلی کی دا پورا شو. بل طریقہ کله چې مخرج غټ شي په حصو باندې حصي کم شي په مخرج باندې نو دغه بقایا حصي د مخرج دا په ذوی الفروض نسب یومانه تقسیمولو طویل کیږي رد. دا تریب زده شو کنه کله چې مخرج غټ شي په حصو باندې نو دغه بقایا حصي د مخرج په ذوی الفروض باندې به قدر حقوقهم تقسیمولو طویل کیږي رد. او به درد په جواز او عدم جواز کې اختلافونو پرون منګویلو عام صحابه او دا قول امام سے رحمه الله هم دے چې رد جائز دے رد شتا. او زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ امام شافعی امام مالک رحمهم الله فرمای چې رد نشت بیت المال لبه ورکو. او دا خبرم پرون کړي وا چې اوس متأخرین شوافی او متأخرین مالکیو د بیت المال د عدم اعتماد په جبانی د رد قایل شوی د حنافو پرای باندې رای ور کوي. به دې پر موږ څلور سورته ویلیو د رد لپاره. اول سورته د اصطلاحات مول بیان کړي. اصطلاحات من يرد علیه چاته ویل کیږي چا باندې چرت کیږي. من لا يرد علیه چاته ویل کیږي چا باندې چرت نه کیږي. چا زوج او زوجه ده. نو به اول صورت داو کچری په مسله کې مې يرد علیه ځان لراشي او د یو جنس نبی معنا لا يرد علیه ورسره نبی. دا اول صورت دی دی حکم دار چې د رؤوس د تعداد نه مسله جوړو الټه ویلو سیام د تعداد نه اچانا روز صحیح رؤوس تعداد نه. دویم صورت شکلا من يرد عليه د یو جنس نوی لا يرد عليه ورسره نوی یعنی دویم صورت دی حکم دار چې د سهام او د تعداد نه مسله جوړیږي. دریم صورت چې من يرد عليه یو جنس نوی او ورسره لا يرد عليه امراشی د دې یو مشترک حکم دار چې د من لا يرد عليه دا قل مخرج نه مسله جوړو او غلبه داغي سور کو داسې وکنه. اوس درې صورت جوړیږي دنه چې کم بقایا پاتې شو دا په مې يرد علیه باندې صحیح تقسیمیږي. مطلب د بقایا د مخرج د من لا يرد علیه او مې يرد علیه په منځ کې بنسبت د تماثل وی یا غ تداخل چې تماثل په حکم کې دا خبرم کړي وکنه نو وصف بها. او کشری من يرد عليه من لا يرد عليه مخرجنا مسله جوړ کړلا اغلم تخپل یې سور کړلا داغه کما بقایا او د من يرد عليه د رؤوس بمنس کی تماثل نسبت نو توافق نسبت یا غ تداخل شي توافق په حکم کې دی نبه به وفق د رؤوس د من يرد عليه رلو او په مسله د من لا يرد عليه کې بزر ورکو دا څه قسم کړي وګړه. دریم صورت یې چې من يرد عليه من لا يرد عليه اقل مخرجنا مسله جوړ کړلا اغلم خپل ایسا ور کړلا کم بقای چې پاتې د نسبت من د من يرد عليه د عدد رؤوس سره وکتلو نسبت بکې د تباینو نو کل عدد رؤوس ته من يرد عليه رواخستل لا يرد عليه مسله کې ضرب ورکو مزدار دوړو د بارا مسله شو دا کسی تیر شوی وی کړ. سلورم صورت در دې دریم نه آسان دی تاسو ما ته لږ متوجي شئ. سلورم صورت دا دی نوې سبق
چې کله په مسله کې من يرد عليه مختلف الجنس راغلی وي ورسره لا يرد عليهم راغلی وي اول بنا کارو کو چې د من يرد عليه بزان له مسله جوړ کو چې رد ثابت شو غي نه پس اول برد ثابت کو هغه نه پس به د من يرد عليه مسله ځان له جوړ کو لا يرد عليه با ځان له جوړ کو دوړ بزان له ځان له مسلې جوړ کو رف کې کا دې خبره پوه شو به بس کو دا دغه نه غیر نه کیږي بول دې سره به سره دوه اول کوم مثال ذکر کړی دی د اول صورت اول دا حل کو تاسو ته لګو غوري ان شاء الله پوهیږئ پکا څوک دې زوج 4 جدات او 6 اخوات لام دې خو غوري مولې زوج زوجه ده زوجه ده کنه سيدة 4 جدات بيبسي سوق دي أختي خيفية أشبك دي خو غوري دي ته څومره ملاويږي اولاد نشته لري روبا کنه او دي ته سدس اختي خيفية چې دو نزيتي به ثلث مسله اصلا د څونه جوړیږي تاسو به اول مسله پورا جوړه کې 12 نه د 3 ملاويږي د 2 ملاويږي او د 4 او 2 څو شي او 3 نو بقای څو بعد شو 3 بعد شو معلومه شول چې دا مسله کوم یو ده ردیه ده چې مسله ردیه ده واپس بداهي کسی میسي ته ختمي کوه دا ایسي بورانی کو دغه شاندا به مران کو نو تاسو په سوچو کې دا کوم صورت ده د مسلې ردی نو موږ قتل چې من يرد عليه مختلف الجنس راغلي ورسره څوک راغلي لا يرد عليه معلومه شول دا څلورم صورت ده نو څلورم صورت حکم دار چې تب برف کې بیل مسله ولي کې د من يرد عليه بزان نو ولي کې زوجه چې ځان راشي دې څه څومره روبای کړه مسله 4 نه جوړیږي 1 به تور کې د من يرد عليه مسله څونه جوړه شوله 4 نه ده کنه راسي به خبره من لا يرد عليه ما څوک من لا يرد عليه دغه شان بده من يرد عليهم جوړه کې دی خو ګوري کردا زه ته نه خبر چې بره ولیکم کاری تا جدات 4 دي اخت خيفيه شپږ دي کړه نو جدات ته سدس ملاويږي او تخيفيه د څه ملاويږي ثلث دې مسله څونه جوړيږي چې نه 1 دته او 2 دته د مسله خپل څه ده دام د رد والا مسله ده خریته رد والا ده کنه ده مسله چې نه جوړه شوی څو دي 3 دي نو دا د رد کوم صورت ده تاسو وګورئ جدات او وخت خیفیه راغلي دي اول صورت ده دویم ده دریم ده څلورم ده کوم یو ده ها نه پیږي کوم یو ده دویم ده کنه ده زګه مختلف جنس راغلي لا يرد عليه ورسره نشتا نو دویم صورت حکم څو مسله بچونه جوړه سیام متعدد نو سیام څو دي 3 دي دې مسله څو شولا 3 شولا صحیح شو نو د من لا يرد عليه مسله د 4 نه جوړه شولا ما يرد عليه مسله د 3 نه جوړه شولا من لا يرد عليه مسله د 4 نه واغره مخبل یې سور کړه 1 بقيه څو باد شو 3 بدیو صحیح تقسیمیږي کنه 1 دل ورکا او 2 دل ورکا خبر ختم شو کنه روز براشي دلته بدا کار وکي بس دې د عقل مخرج د مسله جوړه کی څو دي 4 1 بدل ورکی 1 بدل ورکی او 2 بدل ورکی پتن لګی تاسو په شولې کنه بده باندې اوس دا صورت زوی مخله ما ویلې نو ځکه ویلې چې په زول مخکي ترڅو می چې لیکل نو تاسو متوجي شئ څلورم صورت دار چې کله من يرد عليه مختلف الجنس وي او لا يرد عليه ورسره راشي نو درد ثبوت نه پس د من لا يرد عليه مسله بزان لولي کله تم ولي کله د من يرد عليه مسله بزان لولي کې دام ولي کله صحیح
من لا يرد علیه لبه سوال کې خپل مخرج نه د چار نه میسا ورکړه کنه یک الک عبد الله بیږي کنه بي کنه ته چا سم می دا ورس په کوي سم وګ نه دی سړی بیږي بدی نو مثلا د چار نه جوړ کړه یک متور کو بقیا څو باندې شو 3 نو تبد مې لا يرد علی ځان له مسله جوړه کی مې يرد علی بزان له جوړه کی من لا يرد علیه تبد غی صدغه د مخرج نور کی کم چې بقیا پاتې شو دا به مې يرد علی باندې صحیح تقسیمېدل نو بس ډیره خده قصه ختمه یعنی دا غی په بقیا او د دې مې يرد علی په مسله کې نسبت د تماثل بس خبره ختمه خو دې سره یو صورت د کوم چې موږ بر لیکلې دي دقه نور کې دا ناراضي او بر رسیدلې نو د څلورم صورت دو صورت یو یو فاتحه ده تاسو ګورئ لګي عبارت کې دې د سوکشته چې دې پوهه نشو ورسیدلې وګورئ والرابع څلورم صورت دا دی ان يكون ما ثاني چې وی بر ثاني سره ثاني نه مراد مختلف الجنس چې راغلي وي څوک ور سره وي ان يكون چې وبا ما ثاني د مختلف الجنس سره من لا يرد عليه ورسروي نو ته حکم تعالی دار چې فقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه تقسیم کا هغه چې باقی پاتې شي باقی څوک پاتې شي تینو کنه تین نشانه باقی پاتې شي من مخرج فرض من لا يرد عليه د مخرج د هيسي د من لا يرد عليه نه بچای تقسیم کا فقسم على مسألة من يرد عليه ومسألة من يرد عليه وسرا زور لدا خو شریک کا دا خو بکه اوس دو صورت دین بس جوړیږي فین استقام کچری دا ما بقیا ومن لا يرد عليه بمسألة باندې صحیح تقسیمېدل نو فبها دا ډیر خدا وهذا في سورة واحده دا په یو صورت کې دی وهي يكون للزوجات الربع زوجات ربار ربوي والباقي بين اهل رد باقي چې کم تین پاتې شو دا اهل رد باندې تقسیم کې اثلاث درې سلسله جوړ کې دوه یو لور کې لګل دا وګورئ دندل ور کړ ایکم دل ور کړو کزوجه واربع جدات وست اخوات لام ملي سي بديقي سبو شولې ورسېدای دا یو صورت زو پر به ما شریک خبر اب کې کومه شریکا تب اول سره رد ثابت کې مسله به پوره ولي کې چې کله رد ثابت شو دا به رب معنی کې خبر رب معنی نو شکل رب معنی ترد ثابت شوه به مکمل مسله صحیح ولي کې مسله باندې جوړې دي سی به پرې دي من يرد لا يرد عليه ځان له ولي کې من يرد عليه با ځان له ولي کې نو من لا يرد عليكم مخرج نه اغه نه بد اغه ایسا غل ورته بقيه چې کم پاد شو اوس دې ځنه دو صورت جوړيږي ښا دې ځنه کدا بقيه د مې يرد علي په مسلې صحیح تقسیم دل نفع بها که صحیح نه تقسیم دل استاد دې صورت دې اوس دې ته متوجه شي ما خبره پیږي نو دې صورت ته متوجه شي دی وره خیر دی من لا يرد علي مسله بزان له جوړه کی من يرد داخل کو تگران وې ځکه می بار وېما من لا يرد علي مسله بزان له جوړه کی من يرد علي مسله بزان له جوړه کی من لا يرد عليه مخرج نبا من لا يرد عليه ته سور کی ور دکړه ایک ور کو کم چې بقیا پاتې شو کچری دغه بقیا په من يرد عليه په مسله باندې صحیح تقسیمې دلو د قیو صورت دې نو فبها ختم شو که صحیح نه تقسیمې دلو نو اوس بچکه اوس بد من يرد عليه مسله روالي او من لا يرد عليه مسله کې بزر ورکه که صحیح نه تقسیمې دلو سبا وکي او جم صورت ده خبره ختمه من يرد عليه مسله بروالي من لا يرد عليه مسله کې با اق کم مبلغ دې هغه په شریکه مسله جوړه کې بره به ولي کې پادشور ایسه بچنګ ورکه دا بل لیډ کو صحیح دا تاسو دا اوران کدا دربانی ګډ وډ نشي وګوره سیلی کړي کم کسان بګی دي څوک دي ما کی پانا اول دي کنه دیکھو ګوره کا څوک دي زوجات 4 بنات نوبه جدات
نور څوک شته دی خو ګورئ ښه کاږي آزاد ولیکو رد والا مسله ده ګډه وډه نشي بنات دی خو ګورئ راځي اول نفس مسله حل کو زوجات ته څومره ملاويږي ځکه بنات شته کنه اولاد بنات دو نزيتي دي ته څومره ملاويږي سلسان جدات ته سدس ملاويږي مسله به د 15 قاعده موافق د 24 نه جوړ شي دله ور کو 3 دله ور کو 16 او دله ور کو 4 4 او 16 شو 20 او 3 23 معلومه شول دا مسله ردیه ده انت برسي کارو کې راټول قصې به ورانه کې زکه چې ابي دي نه ورانه به تخپل ورانه طبعا بدي اولاد شوي یو پروګرام هم نکي ښا تاسو دې قصه وایې شول اوس راځي یو شریک کار وکوه شریک کار څه دی وخت می چې ویلو د من يرد عليه بزان له مسله جوړه کې او د لا يرد عليه وا راشي د من دې ځان له مسله جوړه کې صرف زوجات چې راغلي صرف زوجات دې ته ځان لچې اولاد دې څومره وته ملاويږي ربع مسله به څونه جوړ شي 4 ولد شو اقل مخرج نه به جوړه څونه به جوړه مولوی صاحب 8 نه کا سومن دې کړه چې بنات په سومني دل به یک ورکه ورسېدلې دې نور بازار له جوړه کې سوق دي بنات او به سوق دي جدات نه بنات ته څومره ملاويږي سلسان جدات ته څومره ملاويږي سدس نو مسله دی څونه جوړيږي چې نه 4 دته او 1 دته دا خپل به ردی مسله ده کنه ده او مختلف الجنس راغلي دي لا يرد عليه ور سره نشته څوم صورت ده دیم صورت کې مسله څونه جوړيږي صيام تعداد د نو به مسله د څونه جوړ شي پاینه دا خو شریک کار وغه وکړلو په دې کې راته نتیجه وروته چې د من لا يرد عليه مسله د 8 نه جوړه ده او د من يرد عليه مسله د 4 نه جوړه ده پاینه نو کله چې من لا يرد عليه ته د غي د مخرج نه یې سوار کړل یک باقی څه باد شو صد بقيه څوک دي صد دي کنه د غصد په پنځ معنی صحیح نه تقسیمې دلو تقسیمېږي به صد پنځ معنی تباین نسبت دې په کې نه تقسیمېږي روز بر سکارو کې پنځ بروالی 8 کې بازار ورکې د مې يرد عليه مسلې له بازار ورکې په مسله ده من لا يرد عليه کې پنځټي 40 مبلغ چره دا به اوس د دوړو د لپاره مسلې شي بره به ولي کې نه رسېږي دې پورې خبره خو ما کړې وکنه دې پورې خبره دوباره ووري اول وا رد ثابت کې رد چې رد ثابت کو نو مې يرد عليه مسله بزان لولي کې لا يرد عليه مسله بزان لولي کې لا يرد عليه تبا داغي د اقل مخرج نه حصہ ورکې ور ذکرلا دغه بقيه به وګوري کشریدا د مې يرد عليه باندې صحیح تقسیم دل نو فبهذا يول صورت کنه تقسیم دل نبی می ویل چې د مې يرد عليه مسلې لبا ضرب ورکی په مسله ده من لا يرد عليه کې دې پورې کارو شو کنه یو خبره پاتې ده نوې بدنه ده خالی اسانه ده ګرانه نه ده مسله څونه جوړه شو 40 کې دلته دې څومره حساب ایکو کنه او د څو او د نو من لا يرد عليه ایکو نو مضروب بروالی او دې کې بزرب ورکی قاعده ولدا ده چې توست دغه اصل مبلغنا اصل دا کوم غټ مبلغ چې جوړ شول دا کوم چې مسله منګه جوړ کړل 40 کته غواړي چې دینه حصہ ورکما چاله ورکما من لا يرد عليه تا نو مضروب کې بداغي اسی لزرب ورکی دې سچو کو ایکو مضروب څوک 5 مضروب وکنه 5 ضرب 8 مواله وکنه نو 5 کم 5 دله په 5 ورکی درسه خبره او کته غواړي زم يرد عليه ليس ورکما د اصل مسلې مبلغ نه نو ما بقيه برلي
او د دې پیسې کې به ضرب ورکې دې حصہ څو ده 4 ده نو 4 رواله 7 کې ضرب ورکې یا 7 رواله 4 کې یو مطلب دی نو اوس په مضروب کې ضرب حصہ کې نه ورکې ښا بلکې چا کې به ورکې ما بقایا کې نو 4 ضرب 7 بچو شي 28 دلته بدل ورکې څو 28 او 1 ضرب 7 بچو شي 1 7 کم 7 نو 7 او 28 شو 35 او 35 او 5 شو 40 بس خبره ختمه شو پتن لګي پوهې شوې کنه به یو بیره به رد با ثابت کې صحیح شو مې يرد علی مساله بزان له ولګي لا يرد علی بزان له ولګي لا يرد علیه اقل مخرج نه باغ ته سوار کې بقایک په مې يرد علی معنی صحیح تقسیم دل اول صورت ده خفبها کنه تقسیم دل مې يرد علی مساله بروالی من لا يرد علی مساله کې بضرب ورکی مبلغ به مساله جوړه کی اوس من رسیدل اوس کې حصے ورکه نو من لا يرد علی چې کوم حصہ ده مضروب کې بوله ضرب ورکی 5 کم باندې او مې يرد علیه ته حصہ ورکه د مبلغ 40 نه نو ما بقيه بروالی 7 او دې په حصہ کې ضرب ورکی 7 ضرب 4 28 او 7 کم 7 و به رسیدل بس عبارت کی وګورئ لکشن وإن لم يستقم کچری ما بقیا د مخرج د فرض د من لا يرد عليه نه تقسیمیدلو صحیح په دا د وإن لم يستقم معنا کومه خدا وګد معنی دا وإن لم يستقم معنا دا کچری ما بقیا د من لا يرد عليه په مخرج د من يرد عليه باندې صحیح نه تقسیمیدلو نفضرب جميع مسألة من يرد عليه نبه تضرب ورکی پورا مسئلے د من يرد عليه تا 5 لا فی مخرج فرض من لا يرد عليه ومسألة د حصے د من لا يرد عليه یعنی 8 کې بوله ضرب ورکی فالمبلغ دا کم 40 شروع وتلو مخرج فروز الفريقين فروز الفريقين دغه مخرج وی د حصو د دوړو فریقین د پارا کاربای زوجات و 9 بنات و 6 جدات اوس حصے ورکه ناراضه ولا ثم ضرب سهام من لا يرد عليه بضرب ورکی حصے د من لا يرد عليه تا بچا کې بضرب ورکی فی مسألة من يرد عليه مسألة د من يرد عليه کې بل ضرب ورکی یعنی 5 کې د سی ویلو کنه وسهام من يرد عليه او سهام د من يرد عليه لکه حصہ ور هغه معلومه دې لبزه ونفضرب ثم ضرب ضرب ورکا سهام من يرد عليه تا فيما بقي فاغا اغه کی چې کوم باقی پاتې لري چې هغه صد د چانه باقی پاتې لري من مخرج فرض من لا يرد عليه دې د مخرج د من لا يرد عليه نه بس خبره به ختم شي وين انكسر وسم كسر اطللوا په بعضو کې نفتصحيح المسائل تسید مسائل چې دا بالاصول المذکوره هغه نور اصول باندې کېږي د لاندې توران کا اوس مولوی صاحب کدی کې کسر دی لکه تاسو وګورئ کسر پکې راغلی دی دیکھو وګورئ 5 او 4 کې څه نسبت دی تباین دی کنه دا به مکمل محفوظ کې 28 په 9 باندې صحیح تقسیمیږي 9 3 27 نه تقسیمیږي دې کوم څه دی تباین دی دا به محفوظ کې صحیح ده او 7 او 6 کوم څه نسبت دی تباین دا به محفوظ کې نو څو رؤوس کې څو طائفو کې کسر رااله دو نزیاتو کې کنه نو دا د اولانو درې قواعد نشو کې اخرو څلورو نشولا چې اخرو څلورو نشولا د محفوظ هم رئیستل دي اول مشترک حکم ادا چې د محفوظ رو بس هم رويستلو روس مینس کې نسبت وګورئ نسبت د چیا او نو مینس کې څه نسبت دی توافق دی تماثل خو نه دی کنه تداخل هم نه دی توافق دی 3 دواړه کټ کوي دې کې 3 پیری تاویږي 3 او دې کې 2 پیری تاویږي نو دې کې به موږ درې مقاعده د څلورو وچلو یو وفق ورواله بل په کل کې به ضرب ورکو نو 2000 به نو بسو شي 18 او یا چی تینی نو به څو شو 18 جوړیږي نو راځي 2000 به نو او 2000 به نو څو شو 18 مبلغ مینس کی او 4 کې نسبت وګورو وس دې کې څه نسبت ده تماثل شتا تداخل شتا 4 4 4 4 16 او په وروړي 20 نشتا توافق بالنسب ده 4 کې 100 بیره تاویږي 2 بیره او 18 کې 9 بیره
نو 4 ضرب 18 څو راځي 72 راځي کنه 2 ضرب 18 صحیح ده 2 ضرب 18 څو راځي 36 او 9 ضرب 4 هم څو راځي 36 راځي نو کار یو بس راځي 9 او 9 ضرب 4 څو شو 36 36 ضرب 40 هو وزر کا وسم بیا کلا ہوگا 36 ضرب 40 پیږي به کنه دا غزړې قصې شروع شولې ها لکه نن به افتا ولا چې کومه مسله ملاويږي نن تقریبا هر څه ختم شو تاسو به زناړي وته بیل بیل سراجي مسله در کومه عمل کوو څو شو 14 40 ان ټول ته دې مسله ملاويږي پوره به حل کوي صحیح ده استفتاء ده پاره حجي مضروب څوک دی 36 36 اوس راځي دغه ول ورکوي ها 5 ضرب 36 څو شو 180 به په 4 باندې تقسیم کړي فیګه 100 راځي ها او 28 ضرب 36 1008 ऐसे निकल कीजिएगा बे 7 ضرب 36 252 ورسېدلې وسه وشماره 252 جمع 1008 अब 180 جمع 1440 صحیح شو کنه حل شولا اوس کدی ول ورکې نو بس خپل طریقې په کې چلاوا تاسو نور یاد دي په موبایل باندې ډایرکټ په تقسیم کا دا بدی دا تقسیم کا دا بدی تقسیم کا او کنه مسلې موافقه وي نو بس هغه درې طریقې وي کنه یو طریقه دا و چې سهام تقسیم رؤوس ضرب مضروب دیم څو مضروب تقسیم رؤوس او ضرب سهام او بل نسبت والا 180 د 4 نه څومره غټ دی 5 ما هغه موافق بس 36 غټ کا فیکس وروزی څو روزی فیکس پینتالیس فیکس او دا څو روزی तो 36 राजी ऐसे लगे देखना 36 और दा दा 45 राजी बेहू हजार का उमड़ा 180 तकसीम 4 वे था से लगे 45 او 1008 تقسیم 9 252 تقسیم 6 دا څو راځي 42 صحیح شو وصل شو لکه دا وران کا ووټ یو مسله پاتې را مسله تخلیه مروان وای اسبو تلال شي اسبو اخیره کې و مسله دا مسله موږ نه ویلې ځکه موږ تسیاغه وخت نه ویلې تاسو ما تلک متوجي شئ ولې ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له بقدر الملك كثلاث بنات للكبرى 30 دينارا وللصغرى 20 دينارا اسانه د خف اشترط اباهما مولوی صاحب لګبر وګورئ یو سړی دی او غلام دی غلام درې لورینې دي صغرا وسطا او کبرا د صغرا او کبرا را پاسې درې دا اول او دریمه او خپل بلاري واخستلو غلامو 50 روپۍ باندې واخستلو پاره کې 3 حصے روپۍ چې دی هغه
کبرا ورکړی وي یعنی 30 روپۍ او 2 روپۍ چې صغرا ورکړی وي یعنی 20 100 روپۍ واغستلو 50 معنی باقي کې د ټولو روپو 3 چې دي یعنی 30 روپۍ چا ورکړی وي کبرا او د ټولو روپو 2 چې دي دا چا ورکړی وي صغرا 100 روپۍ واغستلو 50 معنی نو څنګه چې واغستل تاسو ته مسله معلومه ده من ملک ذا رحم محرم اتق علیه ازادي کې پیګنه په دې وزات شو او ولا بد چاوي وس منګ ویلو کنه ولا خبرم کړي وا چې کله وارث نه موجود ذوی البروز د ورکو کاغونو اسبای نسبیه د ورکو کاغونو اسبای سببیه د ورکو اوس به ولاد چای ام د دې دوه لورینو وای نو اوس بسنګو مسله به څه جوړ کو اصله سوال وفات شو دا غلام اوس چې آزاد شوی دی د لورین دي صغرا کبرا اوستا خاري تکنه او بنات دي کنه بنات ته څومره ملاويږي دوه نه زيتي د سبي ولي کوجه واضح شي کا بنت او دلته بنت مسله څومره ملاويږي سلسانه ته شریکه ملاويږي مسله به څونه جوړ شي 3 دوله به څو ورکو 2 ایک پاتې شو کنه دا ایک بدی دوړو له ورکو شریکه لکه دیو ولام دیو ته ده کنه ذوی الفروز ته چې کوم ورکو بقایا پاتې شو سبای نسبیه ته ورکو کنه اسبیه نسبیه نشته نو چاته ورکو سبای سببیه ته نو به دیو دوړو ته دې مسله په څه مشکل شته به کوم سموي مخکې هم نشته کا نو مولوی صاحب کسانی درې دي او ذوی الفروز کو ته څه ملاو شوی دا 2 او 2 3 کې څه نسبت دی ګوي چې 3 او دې دوړو کې وره څه نسبت دی نو دا محفوظ کوي ښا دا خو ځلې قصې دي کنه او دلته ایک دا او دا کسان څو دي 2 نه دي ښا هیڅو اعتبار وکړي هیڅو نه بعد د روز جوړه 30 د یو دي کنه او 20 د بل دي نو چې 10 باندې 10 ته جوړ کې 10 نو 15 سي ته جوړيږي 100 سي ته جوړيږي دغه 3 سي ته وي دي کنه وي او 2 سي ته دا هیڅو به د سکه لکه د رؤوس دا 15 کسان دي مثال او یې څه ده ایک دا دې ولا په اعتبار سره دا محفوظ کا تباین دی پکې دې کنه دې نو اوس دې کوم تباین دې کوم دې نو دا د اخرو څلور قاعدونه شو لکنه نو 3 او 5 کې وس نسبت وګوري دې کې څه نسبت ده تباین دي 3 ضرب 5 بچو شي 15 3 ضرب 5 15 مخکې خو څوک نور نشته کنه 15 ضرب 3 ووس 15 ضرب 3 45 ورسېدلې به مضروب څوک دی 15 دی کنه نو 15 دونه 30 فیکس به څو ورسي فیکس 10 ته ورسېدل فیکس 10 بقای 15 پاتې شو کنه بقای 15 بدیول اور کو 1 ضرب 5 15 شو کنه نو 15 کې درې سي چې کم دی 9 دی 9 بد کبرا شي او باقی چې بر چا شي صغرا نو صغرا ته بخ ملاو شي ټول 16 او کبرا ته ملاو شي 19 د څه کنه دا به توران کو سرکشا او دې ته بخ ملاو شي صرف 10 19 29 16 وای بنشلې کنه به ویما بس خبر دې کې لګه شان بدل ده چې دیو کې میشي دی غیر منګه د روز جوړ کړو خبر هم زړه ده کنه پنځم د جوړ کوي سه 1 او 5 کې تباینو عدد 2 او 3 کې تباینو نو بس دام محفوظ او محفوظ گزار ور بولا مخره کې مسله کې ضرب عبارت کې وګورئ ومن ملك ذا رحم محرم څوک چې مالک شي د ذا رحم محرم منه هغه څوک چې ذا رحم محرم منه دغه موثق ذا رحم محرم وي ناطق عليه دغه مالک ازادي کې پی ويكون ولاؤه ولا به فتحې د و سره کو ویلا چې کنه او داس کې ویلا چې موږ حنا وي مستحب د ویلا هغه و کسرې سره د شامي کې دي لو ویلا بد د باره به قدر الملک د ملک په قدر معنی
ثلاث بنات للكبرى لك كثلاث بنات دري بنات دي للكبرى د كبرى د پر 30 دینارا وللصغرى او صغرى د پر 20 دینارا فاشترطا دوړ واخصل اباهم خپل بلار بال50 په باندې 50 باندې سمما طلب بو پلار مل شو وترک شین څه شی بری خودلو نفصل ثانی د سلسان چې وته ملاویږي بینهن ثلاثن دی په منس کې با اسلاس په اعتبار سره وی نه دو سلسه ورکو دا به بالفرض وی فرض الفروض دو وجه والباقی کم یوصل صفات شروع هغه بین مشترطی الاب ابد پلار اخستون کو د ورکو اخماسن پنځه حصے به جوړو اخماسن معنا پنځه حصے به جوړو بالولاد وجنا ثلاثه اخماسه پنځو حصو درې حصے بل کبرا د پروي او خمساو او دو حصے چې دا بر صغرا د پروي وتصح من 45 مسلې تصيبه څونه کیږي 45 نه ورسېدلې په نو ګدام مخ کې ویلې بيدلې په تسینه مخ کې بس ته سباله کوشش وکړي یو 15 منټه مخ کې راشي اگر د سبق دې کرانه 2 ورځې تیاړو بس رانه 2 ورځې اخلي خبر مانی پیږي کنه او یو بلس منټه زیتی غواړي لس منټه به وسه پورا خبره به ختم شي مناسخه به وکړه